یو کس وایي زمونږ علاقه کې بجلی نشته ده او بل سړي د بلې علاقې نه بجلی ورکړې ده، لیکن موږ ته معلوم نه چې دا د غلا ده او که څنګه هغه د هرې میاشتې پیسې اخلي. د هرې میاشتې د یونټ په حساب سره کاخلي او حکومت ته هغه پیسې ځي، نو بیا جایز دي. یو کس تپوس کړی چې د احرام کوم یو رنګ پکار دی. د احرام سپین رنګ بهتر دی، او سپین چې نه وي نو احرام په نورو رنګونو کې هم کیدی شي. بل تپوس یې کړی د احرام په حالت کې که چا عطر در باندې ولګول، نو چې عطر در باندې چا ولګول نو په تا باندې دم رالو، هغې نه ځان ساته. یو کس وایي چې کومه ګوتې اچول جایز دي او د هغې مقدار څومره پکار دی، په هغې کې کوم قسم غمی پکار دی. د سپینو زرو ګوتې اچول سړو دپاره جایز دي، 2-3 ماشې د دې نه زیاته نه. باقی په هغې کې غمی کاڼې مچولی شي او د سپینو زرو خپل غمی وي نو غم اچولی شي. یو کس وایي چې د اسلامک بینک نه په قسطونو باندې کور یا ګاډي اخیستل دا جایز دي او که نه. قسطونو باندې شی اخیستل د بینک نه وي که د یو دکان نه وي جایز دي، لیکن په دې شرط چې په هغې کې سود نه، او البته دومره ده چې قسطونو باندې شی ګران وي او چې نقد باندې خلی ارزان. مثلا په نقد باندې چې تا خلی نو ستا به 1 लाख روپۍ ځي، او چې په قسطونو یې خلی نو په هغې باندې 1,15,000 20,000 دي، دا جایز دي. یو کس تپوس کړی دی چې زما لور 8 میاشتې مخکې واده شوي ده، لیکن د واده په 2مه ورځ باندې د هغې خاوند قسمه قسم ظلمونه په هغې شروع کړي دي، او زما لور خلا اخلي او په هیڅ صورت کې هغه هلته نه پاتې کېږي، لیکن الک هم ذهني طور سره ټیک نه دی او مختلف قسم سختی به کوي. د نور څه نه دي ویلي، خو د ده مطلب دا دی چې آیا دا خلا اخیستی شي او که نه. نو که چېرې واقعي چې تا کوم بیان کړی دی او ستا لور کوم بیان کوي دا حقیقت وي او د هغې ظلم تفصیل راشي چې هغه ظلم څه دی، بیا به تا ته مفتي صاحب ووایي چې دا خلا اخیستل جایز. که چېرې دغسې اخلي او بغیر د څه وجې نه، نو په داسې ښځو باندې لعنت دی چې هغه نکاح وشي او بیا د خاوندانو نه خلا اخلي. یو کس وایي چې د نکاح په وخت کې یو کس د دواړو ګواه جوړېدی شي او د نکاح دپاره څومره ګواهان پکاري. عقد نکاح کې 2 ګواهان کم از کم پکار دي، زیات چې څومره وي خیر دی. او یو کس د دواړو دپاره ګواه ستا څه مطلب شو؟ دا خو عقد نکاح ده، عقد نکاح کېږي د 2 کسانو په منځ کې، نو چې 2 کسان نو نکاح نه کېږي، نو هغه ګواه څنګه شو؟ د ګواه مطلب دا دی کاغذ کې لیکل نه دي، بلکې د ګواه مطلب دا دی چې دې د عقد کې موجود وي چې د دې جنۍ نکاح د دې سړي سره شوي ده، که دا دواړه فارم کې لیکلی شي. یو کس وایي چې زما لور ناجوړه ده، ډاکټرانو ووایي چې چا عالم ته یې وښیه. ما یو عالم سره مشوره وکړه، هغه ماته ووایي چې ستا په لور باندې اثرات دي او زه به یې دموم، خو زه به 15,000 روپۍ اخلم. آیا دا عمل جایز دی؟ دا سړی عالم نه دی، عامل دی. عالم جدا دی، عامل جدا دی. ما ته دا عمل نه راځي د پیریانو، نو زه عامل نیم. عامل او عالم کې فرق دی. عالم نه د دین د مسلې پوښتنه کو، او عامل چې کوم دی نو د پیریانو کاروبار چې څوک کوي هغې سره یاري دوستي وي، هغه ته عامل وي. نو که چېرې دا عمل کوي په هغې کې څه کفریات نه استعمالوي، ما ته پته نشته، او د هغې نه هغه تکلیف لرې کېږي، نو بیا مزدوري اخیستی شي. یو کس تپوس کړی چې قرآن پاک باندې پوهېدو دپاره د اردو یو 2 تفاسیر راته وښیه چې مطالعه کو. قرآن پاک تفاسیر په عربی کې ډېر زیات دي، په زرګونو تفاسیر دي، په اردو کې هم ډېر زیات دي، خو بعضې ګران دي، په هغې باندې پوهه ګرانه ده. په ټولو کې سهل او آسان تفسیر د مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله دی، هغه معارف القرآن، او هغه مطالعه کولی شي. او دا مولانا تقی عثماني صاحب مختصر روته دی، آسان ترجمه قرآن، هغه بیا د هغې نم سهل دی او ډېر مختصر دی. نو دا مطالعه کولی شي، لیکن که بیا هم په یو ځای کې د شک رالو، سلمه برخه شک ولې نی، هغه هم د چا عالم نه بیا تپوس کو. یو کس وایي چې زه په میډیسن کمپنۍ کې کار کوم، دلته ډېر ډاکټران پیسې اخلي او دوايان لیکي، آیا دا ټیک ده؟ او په داسې کمپنیو کې کار کول ټیک دي؟ ته پکې کار کولی شي، لیکن که په هغې کې نور څه خلاف شرع څیزونه وي نو بیا هغه تپوس بیل وکړه.
کار کولی شي. البته ډاکټر ته دا غشتل لا ټیک نه دي، ځکه چې په دې سره په معاشره کې فساد راځي. یو کپنی و پیسې ورکی، فرج به ورکی، گاڑی به ورکی، نن سبا موټرې ورکولی کېږي، بیا به ډاکټر د هغه دارو لیکي او هغه کپنی به داسې وي چې د هغې دارو به ښه ني، مثلا کمزوري دي، بله کپنۍ د هغې دارو ښه دي، نو دا رشوت دی، جایز نه دی. یو کس تپوس کړی دی چې د ربیع الاول میاشت شروع شوي ده، په حجرو، کورونو، جوماتونو کې جشن عید میلاد النبي مناویږي، فوټوګرافي ښه زور شور پکې کېږي او پیسرې پې شیندلی کېږي. شریعت کې څه حکم دی؟ او دویم لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نعرې پکې وهلی کېږي، د دې شریعت کې څه حکم دی؟ د جشن په باره کې مخکې خبره شوې وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک په تېره جمعه باندې بیان شوی، په هغې کې دا خبر راغلی وه دا کوم کارونه چې تا ذکر کړل، پیسې شیندلی کېدل، تصویر فوټوګرافي کول، لا حرام دي. حرام سیس په عبادت کې نه، کله چې عبادت کې حرام وشل د دین رسومات جوړ شل او هغې نه روح ووتو، په هغې باندې ګناه ده. بهرحال دا کارونه ټول خطا دي، غلط دي، داسې کول نه دي پکار. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت اتباع دغه میاشت مونږ ته یادوي چې دا الله رسول په دې میاشت کې پیدا شوی هم دی مبارک او په دې کې وفات شوی هم دی. نو مونږ د هغې د ژوند حالات معلوم کو، د هغې اتباع وکړو. او بعضې ځایونو کې دا بیانېږي دلته څه موده په 100 کالو کې د سیرت سلسله جاري وه، هغه مستقل د منبر نه بیان شوی وه. او دا نورې خبرې چې بیانېږي دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته رسېدلي خبرې دي. بهرحال په دین باندې عمل کول دا ضروري دي، دا څیزونه نشته. یو کس وایي چې ویګ یا مصنوعي ویښته لګولو سره اودس کېږي او که نه، که چېرې دا ویښته داسې ولګي چې دا نښتې وي او لرې کولو کې تکلیف وي، نو بیا پې اودس کېږي او غسل هم کېږي. او که چېرې دا په اسانه لرې کېږي، لکه څنګه چې ته ټوپۍ لرې کې، نو بیا نه کېږي تر څو چې دا لر کړی نه. بل تپوس یې کړی دی چې یو سړي سره خپلې 15 لکه روپۍ دي او بل سره 1 لاک قرض دی، نو په دې قرض باندې زکات شته او که نه؟ او په هغې باندې هم شته دی، ته به د 6 لکو روپو زکات ورکوي. یو کس وایي چې نن سبا د نایانو په دکانونو باندې عموماً د ویښتو جوړولو طریقه دا ده چې د غوږونو سره خوا او شا کې ویښته کم کی او د سر د پاسه ویښته لوی لوی پرېږدي. د دې شرعي څه حکم دی؟ دا حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلي ده چې بعضې ویښته واړه وي او بعضې لوی وي. د نایي څه کار دی چې هغه به ستا ویښته کم او زیات پرېږدي؟ ته ورته پیسې ورکې، مزدوري ورکې، مزدوري چې ورته ورکې چې ته ورته څنګه وې هغه به داسې کوي. ته ورته ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ویښته ساتئ نو بیا ټول یو شان اوږده ساتئ، او چې کله یې کمې نو ټول یو شان کم کا. حدیث مبارک کې راځي. یو کس وایي چې په جوماتونو او مدرسو کې قاري صاحبان ماشومانو نه فیس اخلي د یوې میاشتې نه پاس، او دوی ته دین، علم، ناظره او قرآن پاک ښیي. دا پیسې اخیستل جایز دي او که نه؟ او دا جایز دي. دا قاري صاحب به څه خوري؟ دا قاري صاحب به بچو ته څه ورکوي؟ دی ناست دی ستا ماشومانو ته، لغنې د انصاف نه کار اخلی او شرعاً دا جایز دي. شرعاً دا جایز دي. امام ابو حنیفه رحمه الله خپل قول لاو چې په طاعاتو باندې پیسې اخیستل نه دي جایز، او 3 امامان، امام مالک صاحب، امام شافعي صاحب، امام احمد ابن حنبل صاحب، او د امام صاحب 2 اجله شاگردان، امام ابي يوسف صاحب، امام محمد صاحب، دا ټول وایي چې جایز دي. بل دا چې علماو اوس فتوا ورکړي د ټولو احنافو چې دا جایز ځکه دي که چېرې دې قاري صاحب ته دا نه ورکوي نو دی به ښځې او بچو ته څه پیدا کوي، روزي ګټي به که نه، نو دی به جومات پرېږدي، دی به په جومات کې ماشومانو ته ستا درس پرېږدي، هغه ته لمونځ څوک نه ښیي، قرآن به ورته نه ښیي، دین به ورته نه ښیي، ټول خلک به دغسې جاهل لوی شي، او بیا به دا ټول فصل او دا کیپ تیار شي د دجال لپاره. نو د دې نه بچ کېدو دپاره قاري صاحب ته چې څومره زیاتې ورکولی شي د چا وس کېږي نو هغه ورکوئ، ځکه چې ستا بچي ته ښه لار ښیي. موز نه پس وی فوراً سجده تلاوت کېدی شي او که نه؟ او کېدی شي، مصپسې سجده تلاوت کېدی شي، لیکن بهتر دا چې لغونې فاصله پکې راولي.
وی مالک مکان د کرایدار نه د بجلی بل وصولي، لیکن صورت دا ده چې مالک مکان د میټر ریډر سره ملاو دی. په دې صورت کې کرایدار هم ګناهګار دی او کنه نه، دا قصور د مالک مکان دی. که د په زړه کې نفرت وي او که د په زړه کې وي چې دا ښه کوي ځکه چې ماته هم پکې ګټه ده، بیا ګناه په دم ده. یو کس وایي د وفاق والا د مقرر تاریخ نه وروستو باندې پیسې اخلي، آیا دا جایز دي او که نه؟ دا تپوس د وفاق والا ونه وکړه، ځکه چې د هغوی په دې باندې خرچه راځي نو حق خل خدمت هغوی وصولولی شي. دویم تپوس یې کړی چې مدرسې یا سکول کې جرمانه اخیستلی کېږي، دا جرمانې پیسې اخیستل جایز دي؟ جرمانې په باره کې تر اوسه پورې علماو لا فیصله نه ده کړې چې کومې پیسې اخلي. دا پیسې چې کوم دی نو په اجازت سره اخیستی شي او د ماشوم اجازت په دې کې نه دی، بلکې د لوی اجازت دی چې د چا پیسې دي د ماشوم پلار یا د غرور که هغه د زړه نه ووایي چې دا پیسې ما تا ته درکې ته په دې کې استعمال که په دې کې استعمال که نو بیا کولی شي. یو کس وایي چې په نوافلو کې ډېر ثواب دی او که په ډېر تلاوت کې. په نوافلو کې خپل ثواب دی، په تلاوت کې خپل ثواب دی. نوافلو کې چې کوم فیدی دي هغه تلاوت کې نه حاصلېږي، تلاوت کې چې کوم فیدی دي هغه په نوافلو کې نه حاصلېږي. زما بوډۍ مور ده، هغې ته چې جوار روټۍ او ساګ مخکې کې نو هغه وایي غوښه او چرګ مې نه دی په کار بچی، دغه راته مخې ته کېده. نو په ساګ کې او په جوار روټۍ کې چې چاته کومه فایده ده هغه په چرګ او په غوښه کې نشته، او په غوښه کې چې کومه فایدې دي هغه په دې کې او بوډاګانو معدې اکثر خرابې نو هغه غوښه نشي هضمولی. نو د هر یو عبادت خپل خپل اثر دی. تلاوت هم کوه، نوافل هم کوه، فرایض په سر کې کو. یو کس وایي چې ما 2 کاله پخ کې 2 قسمونه خوړلي وو، د هغې کفاره مې نه ورکړي، اوس زه هغه کفاره ورکم، په هغې کې ګناه خو نشته؟ نه، ګناه پکې نشته. بل تپوس یې کړی دی چې په میلاد کې یو عالم خبره کوله چې 11 میاشتې علما چپ وي او بیا چې میلاد راشي نو په هغې کې پوسټ جاری کړي او دا ووایي چې کوم علما میلاد نه کوي هغه آخرت بربادوي. نو داسې نه ده، بلکې ټول کال مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت هغه بیانول پکار دی، دې دپاره خاص ورځې نشته. یو کس وایي چې زه طالب علم یم، زما څه دوستان دي هغوی ما ته پیسې راکوي د کتابونو دپاره یا زما د ذاتي خرج دپاره، او کله زه خپله هغوی ته ووایم نو دا حرامو کې راځي او که نه. چې کله ته هغوی ته وایې نو دا سوال دی او سوال کول بغیر ضرورت حرام دی. د کتاب دپاره سوال نشي کولی، دا ستا هغه ضرورت شدیده نه دی. دې دپاره سوال مکو، غواړه ما، او که خپل هغوی درکوي نو هغه حلال دی، هدیه د اخیستی شي. یو کس وایي چې زه حافظ قرآن یم او الحمدلله ما تجوید سره قرآن پاک مکمل کړی دی. زمونږ د جماعت امام صاحب په هفته کې 1-2 ورځې کور ته ځي او زه د هغه په ځای باندې مونځ کوم، په مصله ودرېږم. هلته 1-2 کسان دي هغوی په ما پسې مونځ نه کوي. د یو سړي زوی ما په سبق باندې لغونې شرارت په وجه وهلی او سزا مې ورکړي و، نو د هغه پلار ما ته کنځل هم کړي او ما پسې مونځ نه کوي، او بل کس دی حس به حس ما پسې مونځ نه کوي. نو آیا زه په دې کې ګناهګار خو نه یم؟ جواب دا دی که چېرې نور ټول خلک په تا پسې مونځ کوي نو بیا ته نه ګناهګار، او که چېرې اکثر خلک د جماعت یا ټول په تا پسې مونځ کول نه غواړي بیا ګناهګار یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، و امام قوم وهم له کارهون، او آغا قوم امام چې خلق پاغه پسې مونځ کول نه غواړي او د په زور مصلی نیولې د پرېږدي نه، د دپاره هم سخت وعید په حدیث مبارک کې ذکر شوی.